محترمو تاسو د دې حوالدار را خبرې واورئ د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. السلام علیکم. قدرمنو دا ویډیو ضرور ګورئ، یو 2 منټه صرف زما د لپاره. قدرمنو دا تصویر چې تاسو تخکاری دا زه یم. په 2009 کې زه په پولیس کې برتی شوم. مختار عالم منډه تللی وویل چې زه په پولیس کې کله برتی شوم لاړم ټریننګ له 9 میاشتې ټریننګ مو کړالو واپس دلو ته وردی مو واچوله چشمې مو په سترګو کې تماچه مو په کوناټي ولګوله ټوپۍ مو قاده کا ځان راته داسې ښکارېدو لکه افلاطونو په سترګو مو تیاره راله انسان خو راته د انسان بچی نه ښکارېدو په ناکبندۍ مې ډیوټي ولګېده چې ته غریب سړی ګیرول چې ته اسکریم والا ګیرول چې ته سایکل والا ګیرول چې ته چا نسوارو چونډې غلط ځای کې غورځول ګیرول ته پاکستان کې د انډیا چې شناختی کارت نه ساتي او چې بیا به راته چا کاږه وکړه ته په سترګه باندې که نه نو بس مونږ به پړو خوړه چې دا سړی ما ته خوږ ګوري دوه پلکې ووایه چې سټې کړي چې انسان له پیسه او شهرت راشي عزت راشي که نه بیا خو ډېر سړی قدر کوي خپلو خپلوانو کره به چې لاړو نو بغیر روټۍ به نه راپرېښو لکه اګې وله ویشه وه چې وله پخه که که چیني روټۍ وله پخه که خامخا وله پخه که بغیر روټۍ به نه پرېږدي 3 یاران به ښي سیټ ته او 3 یاران به سره ګس سیټ ته روان وو تعلق به ویرو په هوټل به ورلو کسان به پاسې چې خانجي رالو لکه دود پتی ورته ووایه چې ته په ګاډي کې به روان وو لکه خانجي نه پیسې ماله پولیس والا دی خانجي نه به پیسې وانهغېستې وروره زمونږ به نور هم نشه سې واشه چې بس مونږ خانان وو لکه زمونږ ډېر قدر دی عزت دی دا هر څه د دې لپاره زه وایم چې الله پاک چا عزت ورکړي نو هغې هغه قدر ونه کړي نو الله پاک ته هغه ډېر زر علیم وو 4 کاله وشو د نوکرۍ چې زه برخاست شوی یم نه مې یار دوست ولیدو نه مې خپلوان ولیدو نه مې عزیز تربور ولیدو یوازې تنها زندګي تېروو چې ته خیر ته ګرځو دا وګوره ګنډېرې دي را سره او بس دا ژوند د ټولو نه ښه دی مړه ځکه چې الله پاک انسان له څه ورکړو هغه قدر ونه کړي د الله پاک د احساناتو انکاري شي او د الله پاک د ورکړې انکاري شي هم چې الله پاک هغه ذلیله کوي نو الله پاک زه ذلیله کومه نوکري رانه واغېسته عزت یې رانه واغېسته په هوټل وردمه خلک وایي سپی دې لرې که لکه سیټ ته شتې روډ چا باندې سلام اچوي مړه یو خو ته روزانه سلامونه اچې کله کله وي سلام اچو ستا روزانه سلامونو ټیم ني خپلوانو کره ځم نو لکه مړه یو خو ته روزانه را روانې هلک چې ته میاشت کې یو پیره راشي ته روزانه را روانې وي خپلو کې به خبرې کوي چې مړه چول راځي روټۍ راځي لرګه سپی دی نو زما د خبرې مطلب دا چې د الله پاک د ورکړې انکار کېږئ مو یار دوست مه ساتئ ځان سره چې الله پاک د عزت درکړو نو یار دوست بیخي دفع کرو یار دوست کو زه د ژوند تېروم تنها ژوند تېروم یو یار دوست ما له خواله راشي ده قسم مې به خدای وکړه څوک مې پېژني دا چشمې چې ما اچولي د خپلو سترګو اوښکې د پټېدو دپاره ما اچولي دي پړه مډونه غمونه دردونه دي د دې وجه څه ده د الله پاک د ورکړې مونږ قدر ونه کړو نو زما د یو وړوکي غوندې میسج چې الله دله روپۍ درکړي که 10 درکړي که 20 درکړي د هغې قدر کوي الله دله نوکري درکړي که خوا هغه د کمیټې نوکري ولې نه وي شکر پیدا کوي ځکه چې د الله د ورکړې متبادل نشته محترمو تاسو د دې حوالدار دا خبرې واورېدلې دا وایي چې ما دغه 10-12 کالو پورې ډیوټي وکړه او نوکري وکړه چې کله موږ ته دا نوکري میلاو شوه نو په موږ کې غرور او تکبر راغی برنا قوم خلک په یو څیز او بل څیز باندې تنګوله او که چا راته لږ داسې په بد نظر باندې وکتله نو د هغه نه به م ګزار پورته کو لکه د غریبانو سره موږ ظلم زیاتی کړی دی نو د هغې سزا الله پاک دا راکړه چې زه د دغې نوکرۍ نه بلکل ختم کړم نن دغه ګنډېرۍ او بل څه چې کوم دی هغه خرڅوي نو ولې محترمو دا د غریب سره ظلم زیاتی او دا دغه تکبر او غرور د دې هغه سزا ورته الله پاک ورکړه نو محترمو اکثر ویم داسې چې څوک به داسې سرکاري نوکرۍ باندې وي او به داسې یو ښه ډیوټۍ باندې وي نو بیا هغوی هم دغه طریقې کې د غریب سره دغه ظلم زیاتی کوي حالانکه الله رب عزت فرمایي په 15 سپاره کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ته په ځمکه کې په غرور او تکبر سره مه ګرځه ځکه چې بېشکه نه ته ځمکه شلولی شې چې غرور او تکبر وکړې چې دا ځمکه وشلې او نه غرونو ته چې کوم دی په اوږدوالي کې رسېدی شي ولې ستا په تکبر سره نه دا ځمکه شلېږي او نه چې کوم دی ته په تکبر سره د غرونو هغه اوږدوالي ته رسې نو چې داسې نشې کولی نو بیا تکبر او غرور مه کوه نو محترمو تکبر او غرور دا ډېر غلط څیز دی بد څیز دی
او د هغې دغه سزا د چې کوم دی ورور په خپله بیان کړه او بل غریب سره ظلم ذاتې هغه هم نه دی کول پکار بلکې د غریب سره چې کوم دی هر وخت کې مرسته پکار ده او د هغې چې کوم دی مټ مضبوطول پکار دی. الله رب عزت په موږ کې عجزي پیدا کړي او الله رب عزت موږ د غرور او تکبر نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.